اته دي نو دینه غټ شرک په بیا څه شي نو ځکه موږ د علماو رستو ان شاء الله اقوال ورکو تر اشرف علي تھانوی رحمه الله پورې چې هغه ویلي دي چې ترجمه د قران فرض ده او څوک چې ترجمه نه بغیر ټول عمر قران وایي ثواب پنه ملایي ځکه چې هغه فرض نه ګڼي دا نو چې ته د الله فرض نه ګڼي تعالی به ثواب ملایي نو بهرحال امام طرطوشي رحمه الله لیکي البدع الحوادث والبدع هغه وی فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من اهل ملتنا ثم لا يفهمه ولا يعمل بما فيه وې د دې آیت په عموم کې هغه ټول خلک داخل دي چې زمون په امت کې چا هم قرآن یاد کړي دي او بیا په قرآن ځان نه پوي او نه په عمل کوي دا ټول پکې داخل دي چې داسې مثال دی که مثل الحمار يحمل اسفارا لکه خرچ کتابونه په بار کړي هغه حافظ چې خلک ته دا تمه لري چې دا لس کسان جنت لبوزي دا الفاظ حافظ نو اگین الله وی چې دا خر دیو کتابونه بار کړي او کوم حدیث چې راغلی حدیث هم د حافظ په باره کې نه دی عامل په باره کې دی من قرأ القرآن وعمل بما فيه رستو به ان شاء الله زه پیش کوم پیغمبر بغیر د معنی نه الفاظ ولا تدا بشارت نه ورکړي اجدا خبره چې مونږه غلط کړي دوکا کړي د خلکو سره خلکم دوکا کړي دي عوامو دوکا کړي دي هغه عوام چې پیسې راکړي ګاډي را تاخلي بنگلې را له جوړي مدرسې را له جوړي هغه هم تباہ کړل ابن قیم رحمه الله هم دا لیکلي چې او د دې په عموم کې دا حافظان ټول شامل دي دا ټول په مثال د هغه چا دي لکه چې خر باندې کتابونه بار کړی زنویم امام طرطوشي الحوادث والبدع صفحه 71 امام ابن قیم رحمه الله اعلام الموقعين بل آیت کتاب سورہ صاد آیت نمبر 29 اللہ فرمائی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب اللہ دے امت زرط دا قرآن کس کی پروردگار اللہ فرمائی چھے دا د برکت والا کتاب دے چھے ما نازل کڑے دے تا د برکت والا کتاب دے چفکای والا برکت نا دا داسې برکتونو والا کتاب دی چې تاسو به په څه کوئ چفکی به په نه اچوئ تعویذونو کتاب ته ما جوړوئ لیدبروا آیاته دې د پاره مې نازل کړی دی چې تاسو غور وکړئ د دې په آیاتونو کې نو غور به کله کوي چې په معنی پوهیږي چې په معنی نه پوهیږي چې غور پکې کوي وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او عقل مند د دین نصیحت حاصل کی نصیحت د څه شي حاصلېږي چې په پوهیږي تخپل زویله نصیحت وکړه په داسې جبه کې چا په نه پوهیږي اب نصیحت قبول کی الله فرمایي چې د دې قران د نزول مقصد دا د لیدبروا آیاته چې غور وکړي د دې پایاتونو باندې وليتذكر اولو الالباب او صاحب د عقل خواندان د عقل من تاسو لیونی ته مراد دي چې کلیونی وي ګونګ وي کونډوند وي نه غاجس کته نصیحت کی قبوله ګناګار نه دي اولو الالباب یعنی کم سړی چې پروټه پويږي په خوراک په دنیا پويږي په نورو کتابونو پويږي نو په قران څنګه نه پويږي ولی د لکونو روپیو بزنس کولای شي په عرب او په عجم او په یورپ او په افریقا او امریکا کې نوکریان کولای شي په قران نه پويږي بالکل په پويږي تفسیر فتح البیان اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه بوادر النوادر کې صفحه نمبر 330 کې لیکلي دي د دې آیت متعلق کتاب انزلناه الیک د سوره صاد 29 نمبر هغه وایي چې دا آیت په دې خبره دلیل دی فتح البیان لیکلي دي چې د نزول د قران مقصد دا لري چې دا غي په معنا غوړ شي دا مقصد نه دی چې تلاوتونه دی وشي دا مقصد نه دی چې بغیر د تدبر نه دی د دې تلاوت وشي دا سره مقصد نه دی نو چې کوم مقصد نه دی هغه باندې به تعالی ثواب څنګه ملایوي سورۃ النساء آیت نمبر 82 کې الله فرمایي افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دې آیت کې الله پاک په قران کې معنی باندې سوچ نه کول د منافقینو صفت خدای چې دا منافقان خلک چې په قران سوچ نه
نو چې منافق نه ثواب ته ملوي ګناه به ملوي. الله فرمایي الا افلا يتدبرون القرآن، آیا دا خلق یعنی دا منافقان ته اشاره د مفسرین وایي، آیا دا منافقان غور نه کوي په قرآن کې؟ ولو کان من عند غیر الله، اے ظالمانو قرآن کی غور وکے کچره دا قرآن دا اللہ نا علاوہ بل چارہ لگلے وے لوجدو فیہ اختلافا کثیرا، نو دی قرآن کے با دیر اختلافاتو گڑے وڑے بوے پکے. وظالما غور پہ وکا خود سوچ پہ وکا یو آیت دبل آیت سره ٹکراو نشتا، دروغ پکې نشتا، بے حقیقت خبره پکې نشتا. نو کله چې غور پکې وکي بیا به پته ته ولګي، خو چې په پوهېږي خو کا کله منافق په شان صرف په قرآن په الفاظو باندې صرف بس الفاظ وای. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، روغش پکې قرآن ختم تروي خو هیڅ کمال نه، هیڅ کمال نه. منافقم قرآن وای. کسو کوئی چې منافق قرآن څه کوي مسلم شریف وګوره جلد اول صفحه نمبر 269 269، بخاری شریف دویم جلد 1128 یوصل 28 صفحه کې وګد روایت ته ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نے فرمایي مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. مثال دا هغه منافق چې قرآن لولي، مطلب دا چې منافق قرآن لولي. دا مې زکوي چې بعض خلک بیا وګور منافقان قرآن څه کوي، منافقان قرآن لولي. یو بل روایت به ته پیش کړم، یو بل روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قربان شمدنون نه مسند احمد دویم جلد صفحه نمبر 367، مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الزہد اتم جلد صفحہ نمبر 110، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اکثر منافقی هذه الامه قراءها، زیاد منافقان بزما په امت کې قاریان او حافظان وي. لوی منافقان وي ځکه چې قران نه خبر دی. لوی منافقت باغو خلقو کې چې کم خلق تلاوت کوي او قران نه نه خبرو کې غټ منافقت. پیغمبر علیہ السلام فرمایي موږ نه وایو. نو ته سوچو چې د قران معنی باندې ځان په یول ضروری دیو کنه دي. بل آیت کې الله فرمایي سورۃ محمد آیت نمبر 40، الله فرمایي فلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. دا د کافرو په باره کې دا نه چې خاص ته وي پورې حکم عام دی. افلا يتدبرون القرآن، آیا دا کافر خلق غور نه کوي په قرآن کې؟ ام على قلوب اقفالها، یې پزړونو تالی لګېدلې وي. نو پزړه خو تالی نشته، خو دغه تاله چې قرآن باندې غور نه کوي بس ډله دی توحید نه کوزي. افلا يتدبرون القرآن، آیا دا خلق غور نه کوي په قرآن کې؟ ام على قلوب اقفالها، یې پزړونو باندې د دوی تالی دي. الله اکبر. وګوره د کافر صفت بیان کړي چې دا د کافر خوې ده چې قرآن باندې غور نه کوي، دا د منافق خوې دی چې قرآن باندې غور نه کوي. نو چې په پوهېږي نه غور به څه وکړي، مجبوران به بس د کفار او د منافقانو صفت درکې. ځکه چې هلته ملا درته وایي چې ضرورت نشته جنت همداسې په الفاظو ملاویږي. نو چې تاله څوک ووایي چې په پاکستان کې 1 کروڑ روپۍ تنخواه ملاویږي، ته لیونی چې عربو ته سعودي لځي او دوبۍ لځي او لندن لځي، دا خو به الځي چې د تاسو کوی چې دلته تنخواه نه ملاوي. نو دی ورته ویل دي چې ټول جنت چې ده دا بس په دې الفاظو د تلاوت ملاويږي، د نور شي ضرورت نشته. ته چې اوس خلکو ته وایي چې منځنه بغیرم جنت ملاويږي، خل به منځو کی چې ته خلکو ته وایي چې زکات نه بغیرم جنت ملاويږي، نو څوک به زکات ورکي؟ همدارنګه دا مولیان خلکو ته وایي چې د قران معنی او ترجمه نه بغیرم الله راضي کیږي. نو خلی ونی چې به ترجمه کوي چې ته ورته چې بغیر د معنی نه راضي کیږي، بغیر د معنی نه عمل کیږي، جنت ملاويږي. نه ظالما، لکه څنګه چې ستا کار بغیر د چندین نه چلیږي، دا ورته نه وایي چې بغیر د چندین هم د مولا مدرسه چلیږي. دا خو مو وایي چرته کنه.
لکه څنګه چې ته ورته وایې چې چنده ضروري ده، ورته ووایه چې د چندې نه په زر چنده د قرآن ترجمه ضروري ده. و ظالمه جیب وهې مال ته وهې، قرآن ورته نه ښایي، د قرآن نه محرومه کوي ظالمه. نو بهرحال مقصد مې دا دی، سوره محمد کې الله فرمایي چې دا تدبر نه کوي په قرآن کې، په زړونو تالی دي. نو چې کله قرآن تر څو پورې زړه ته کوز نه، زړه کې تاله ده، کله چې قرآن کوشي تاله به کولاو شي. سوره مومنون آتش پتم نمبر کې الله وایي افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. الله فرمایي چې آیا داخل قرآن کې غور فکر د سره کوي نه، بلکې دوی ته داسې مسله راغلی دا چې د دوی پلارونه کته د سره راغلی نه، یعنی د توحید څه نوې مسله نوې نه ده، خو قرآن نه دا خلک خبر نه دی. وایي یاره دا خو نوې خبرې راووتې چې قبر ته مه ورځه او قبر نه غوښته مه کوه، دا خو نوې مسله ده چې اولیاء یې څه نشي کولی، دا خو نوې مسله ده چې غیب باندې اولیاء نه پوهېږي. رسول الله سره ما کان ما یکون علم و. وظالمت زمنګ فقهاو یعنی قرآن او سنت خو لا پرېږده، امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک په سونو فتوی دي، انشاءالله وخت راغی دا به موږ په خپل یو بیان کې پیش کوو چې کچا زمنګ فقه لیکلي دي، عالمگیری لیکلي دي، شامی لیکلي دي، خلاصة الفتاوا لیکلي دي چې کچا نکاح وتړلو ښځې سره وایي چې الله او رسول ګواه دي د دې نکاح، نو دا سړی کافر شه، ځکه چې الله خو ګواه دی، خو موجود دی، رسول خو علم غیب نه لري، دا تا غم ګواه که یعنی حاضر و ناظر دی وګڼلو نو کافر شو. نو سړی ته خو تعویذګرم حاضر و ناظر ګڼي، ورته وایي چې یاره زما کلي کې داسې زما مور ده او زما خور ده، یاره هغوی بس داسې طبیعت خرابېږي او داسې، ته وګوره که چا څه شی پې کړي. خو ستا دا عقیده ده که نه چې دا مولا هغه پټو کولو باندې خبر دی، نو چې ستا عقیده ده ته کافر پې نه یې، چې تا تعویذګر نه دا ګمان دی چې دی زما په پټو کوډو چې په ما کوډي شوي دي، یا په ما منتر شوي دي، یا په ما جادو شوی دی، یا په ما پیریان تیر شوي دي. که نه خلکو یې چې د پیریانو غیب علم سوری پتا درغلی دی، نو د غیب علم سوری چېرته یې ډوکې دي مات شه جاهله. نو چې تا غله ورځې خو ستا دا یقین دی چې دا مولا پوهېږي په دې خبرو، نو چې کله ستا دا یقین دی چې دا تعویذګر، دا مولا، دا ولی، دا پیغمبر په غیب و بغیر د اسبابو نه پوه دی، نو ته کافر یې. نو د قرآن ترجمه ضروري نه شوه چې ته سره د ټول عمر د چندو ورکولو، سره د منځونو، سره د حجونو، سره د روجو چې سبا جهنم ته روان وي، نو د قرآن ترجمه ضروري نه ده چې وایي چې جهنم نه بچي. مولا خو تا ته وایي چې چنده ضروري ده، نورې څه هم نه دي ضروري، چنده ډېره ضروري، مدرسې که ورانې شوي دین به ختم شي. نه نه، قرآن چې وران شي ختم شو، دین به ختم شي. قرآن ضروري دی چې خلک ترې نه ځان خبر کړي. نو بہرحال سورہ مومنون آیت نمبر 68 اللہ جل جلالہ څه فرمایل، یعنی دا صفت د چا وګڼه په آیاتونو کې، دا صفت د کفار وګڼل کېده، د منافقانو وګڼل کېده چې څوک په قرآن تدبر نه کوي. شیخ القرآن مولانا عبدالسلام دامت برکاتهم ما درته وویل چې په نن سبا مسلمانانو کې نه دارالقرآن شریف شته، نه پکې دوره قرآن شریف شته، نه پکې شیخ القرآن صاحب شته. د یهودو نصاراو موږ سره کمال کړی دی، کمال دې ته کمال وایي. وی دامن پہ کوئی چینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، ارے تم قتل کیے ہو کہ کرامات کیے ہو. یو عاشق مشوکے توئی چھ دامن پہ کوئی چینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ. وی و ظالم معشوکے زددا سے مڑکڑم چې نه د لمنې باندې د وینو ساس کېشتا او نه د خنجر په وینو سور ده. ارے تم قتل کیے ہو کہ کرامات کیے ہو. وای مرګ دې کړی دی که کرامت دې کړی دی چې زه دې مړ کړم او لاسونه دې تک سپین. الله اکبر.
دې امت کمال کړی دی کمال يهودو نصارو کمال کړی دی نه لاسونه ښادي نه په لمنه باندې داغ لګېدلی دی د دې زمانې علماو نه په لاس باندې داغ لګېدلی دی نه په لمن داغ لګېدلی دی نه خنجر تکسور دی قرآن یې له منځه وایسته صرف د تلاوت کتاب یې جوړ کړ یهود د خپل کتاب نه خبر نصارا د خپل کتاب نه خبر شیعاګان د خپل ائمه او دروغ اقوالو نه خبر هندو د خپل ګرنت نه خبر سکھ د خپل بابا نانک نه خبر مسلمان د قرآن نه خبر ارے تم قتل کیے ہو کہ کرامات کیے ہو اے د تصوف زده مولیانو اے د دې اخیر زمانی مولیانو څه کمالم کړی دی څه کمالم کړی دی چې خلق مو د غوښې په ځای شوتلو باندې مطمئن کړي دي خلق مو د هیرو د جواهرو په ځای تشو کاڼو باندې مطمئن کړي دي خلق مو توبه 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 د جنت په ځای مو جهنم باندې مطمئن کړي دي کمال هم کړی دی کمال هغه قرآن چې د هغه خبرېدل ایمان نه خبرېدل دي هغه قرآن چې هغه نه بغیر ایمان ممکن نه دی هغه قرآن چې هغه نه بغیر مسلمانی نشته قرآن لري که مسلمانی نشته قرآن لري که عقیده نشته قرآن لري که د الله او د رسول وجود نشي تسلیمولی کم دلیل باندې مانی چې الله شته او رسول شته او څنګه شته او څه شي په څه طریقه هغه قرآن د مسلمانانو هغه خلق جیبونه د هغوی ستاسو په لاس کې چندې ته اخلی شو کوي او قرآن مو تیر اغسته دی او سړي ته منډلې دی اره تم قتل کیے ہو کہ کرامات کیے ہو زکه زدا چغه وهم چې زما بیان صرف هغه خلقو د پاره دی چې څوک الله او د الله کتاب د خپل مولیانو نه اوچت غړي کم خلک چې د الله کتاب د خپل کلی د مولا نه ښکته غړي څوک چې د الله کتاب او الله د خپل مکتب فکر او د خپل پارټۍ د مولا نه لاندې وښکته غړي قرآن ورته یو څه وایي د پارټۍ ولا مولا ورته بل څه وایي د پارټۍ د مولا مني د جماعت د مولا مني او قرآن دا آیاتونه چې موږ پیش کوو دا د په زړه اثر نه کوي نو داسې خلکو ته موږ دا وایو نه د چا په زړه چې قرآن اثر کوي کم خلک چې په قرآن سر قرباني لکه عوام مولا سړی خدای راستی کوي او راواله دی خبرو ته مولا ستا چندو د پیسو نه چرته منه کیږي هغه وایي چې دا سړی امي په قرآن پوي کم بیا مال چنده راکړي بیا خو ته پته لګي چې دی مولا سره پسې مونږ نه کیږي چې دی قرآن نامي خبر شي بیا خو ورته پته لګي چې دا مولا خو مشرک دی چې دی امي ته دی قرآن پته ولګي بیا خو ته پته لګي چې مولا نه د خځې ستر فرض دی بیا دا مال خپل خځه چرته خای دی مال خپل پیسې چرته راکړي دی بیا زما مدرسې له چنده کله راکړي چې هغه په ما پوهیږي چې ته خو د قرآن دی حکم خلاف شي نو زما تقریر او بیان صرف هغه خلکو د مسلمانانو لره دی کم خلک چې الله او رسول د ټولې دنیا د مولیانو نه اوچت ګڼي بلکې د مخلوق کتابونو نه د خدای د آیات یو آیت زیات ګڼي بس چې هغه وایي چې مړه دا یو آیت چې دی کنه خدای که په ټوله دنیا ورکړم مولیان دي لګیاوي زه د دوی نشم منلی زه د الله منم او چې کم خلک خپلو مشرانو پسې روان دي حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا هو زمونږ دیوبند هو زمونږ بریلیان هغه زمونږ پیران هغه زمونږ پلنکې مملایي صاحب دې خلکو د زړو بیان نه کوم دا دې ګرځي چې څه وایي د دوی لاس چې څه وایي یا دې وایي هغه خو اصل قرآن ته لیکي خو دي دشمنان د قرآن چې د قرآن په مقابله کې د خپل مشر او د مولا بیان پیش کوي امی ورته وایي چې ګوره سوره نساء کې راغلي دي فلا یتدبرون القرآن قرآن کې خو چېرته الله نه دي ویلي چې تاسو ختم ولې نه کوئ دی ورته وایي خو پلونکي مولوي صاحب چې فرمایلي دي یعنې مطلب چې مولوي صاحب د الله د قرآن نه اوچت ورته ښکاري داسې خلکو سره خبرې مه کوئ شیخ عبدالسلام دامت برکاتهم د سوره مومنون 88 نمبر آیات د لاندې احسن الکلام شپږم جلد 190 صفحه کې لیکي هغه وایي چې فلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين وایي په دې آیت کې زجر دی د هغو خلقو دپاره چې هغه تلاوتونه او ختمونه کوي خو په معنو یې ځان نه پوهوي نو چې کم سړي ته ثواب ملاویږي هغه له الله زوره نه کوي هغه الله بېعزته کوي نو چې ته تش تلاوت او ختم کوي الله تعالی زوره نه کوي بېعزته کوي دي معلومیږي چې ثواب دله نه ملاویږي تا چې د الله بېعزتي او ډاډ درته ملاویږي زجر او زوره نه درته ملاویږي معلومیږي چې د ګناه کار کوي تش تلاوت باندې فرض پرېږدي بهرحال دا آیتونه که زه پیش کوم په دې به شپې ورځې تېرې شي خو اشارتن به درته یو څو آیتونه نور وښایم قرآن کریم کې تقریبا 22 آیتونو کې
الله فرمایي هدل للمتقین کله وی هدل للناس دا قران پرهیزګارو د پاره هدایت ده هدل للناس دا د خلق او عوامو د پاره هدایت ته قران وای چې دا قران د عوامو د پاره هدایت ته زموږ مليان وای چې نه امي سره چې پنځل سلمونه نه کړي کنه لو عالم نه جوړ شي قران بنوي بیا گمراه کیږي امیانو صحابه کرامو څومره درجه سبق ویلي وي چې قران ورته رسول الله وي صحابه کرامو کومه یونیورسيټي کې سبق ویلو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته قران وي څومره علوم غو زده کړیو هیڅ نه امیانن پڑا خلقو دا کتاب الله را لګلې امیانو لده چې قران زدکه الله تبارک الله خو چا سره دوکه نه کوي نو 22 آیتونه داسې دي چې الله وایي چې دا هدایت ته خلق د پاره متقیانو د پاره نو هدایت راهنمایي نو په ایمان وای چې د چا په ژبه نه پويږي دا غلار به تزدکی هغه نه به لار معلومه کی چې لار کمه واله نصيحت به معلوم کی هیڅ راهنمایي ته نشي حاصله وله امدارنګي 31 آیاتونه نور دي یو درش چې هغه کې الله پاک قران ته نصيحت ویلي نو نصيحت داسې وی چې په سړی پويږي نه چې په نه پويږي هغه نصيحت ده قران وی سوره طه الله فرمای آیت نمبر 3 الا تذکرۃ لمن یخشى دا قران هدایت ده نصیحت ته د پاره دا چې الله نه لري تذکرہ نصیحت نصیحت باندې چې پوهیږي نه غا نصیحت وی سوره قاف و درشم نمبر آیت دا شي مطلب دا چې یو دیر آیتونه دي نو تقریبا کم از کم 3 آیتونه خو صرف دا شو چې هغه کې الله قران ته نصیحت او هدایت ویلې ده او نصیحت او هدایت اله جوړیږي چې په پوهیږي کني څه فلار نشي د کورې چې سړی په جبانه پوهیږي سوره زمر آیت نمبر 23 کې الله جل جلاله فرمایي الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله الله جل جلاله فرمای الله نزل احسن الحديث كتابا یقینا الله جل جلاله بهترین کلام نازل کړي چې هغه داسې کتاب دی متشابهن مثانیا چې داغه آیاتونه یو بل سره ملاویږي او بار بار تاسو باندې لوستل کیږي او مسله په مختلفو اندازونو درته بیانوي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم غونه زیږي د هغه چا چې څوک الله نه یریږي دا قران چې څوک اوري غونه زیږي نو غونه د چا زیږي چې په معنی په مقصد یې پوښي اوس یو سړی په انګریزي کې لګیا دی تا ته وایي چې نه خدای شته نه رسول شته ستا غونه به زیږي غوسه به راشي خو کچری ستا په جبه کې او ته په پوښي چې دا سړی خو وایي چې نه خدای شته او نه رسول شته او نه قران شته نو په ایمان او ته غوسه به راشي غونه به زیږي کنه به شي نو الله فرمایي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم غنه زیږي وختو دريږي څرمنه زیږي دا غچا چې څوک الله نه یریږي ثم تلين جلودهم بیا نرم شي څرمنه نرم شي وقلوبهم الى ذکر الله بیا د الله یا طرف ته ذکر نه مراد صوفیا او ذکر نه چې سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله په معنی نه الا الله ته به څه ډول وای دا ذکر ته مراد نه دا خلکو جوړ کړي دي دینه د الله یاد هغه ذکر چې کله تک کم ټکه وای ستا فورا ډایرکټ سوچ اخ طرف تزيداږي لکه مثال ته خلوای چې اده نو اده سره ستا په کمپیوټر کې فورا یو تصویر راځي ستا د مور تصویر راځي او کله ته ټول ورځ اده وای او ستا تصور کی کمپیوټر کی تصویر ناراضی نه مور لیدلې دا او نه مور پیژنې چې ستوي د دې ادي پټي کې بس تاسو له خوښ شي امدارنګ قرآن هر یو ذکر چې توای چې کمپیوټر سره داغه معنی ستا سوچ کی راځي او داغه په مقصد باندې د عمل مينو دا ذکر بیا ذکر دی نا ټول ورځ چې لا اله الا الله لا اله الا چرته د شهید او چته جانډه چې وګوره په شهیدانو جانډې ته به چې کوټونو له ولاړ دي
الکه په مړو جنډې دا خو موږ د سره لیدلې نه وي. ولې ستاسو دا مړې الیکشن لړاوي وټونو ته ولاړ دي چې جنډه دې په لګولې او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې جنډو نه مننه نه کړې. زانور مولیان ممنه سرفراز صفدر صاحب استاد عالم دی هغه پر اهل سنت کې په جنډو باندې رد کړی دی چې دا د شرکیات او اسباب دي دا حرام دي. خو معنی الله او رسول خو منل پاتې شو د خلکو. بهرحال نخونه د اخچا زیږي او زړه اخچا نرميږي چې څوک په معنا پويږي. معلومیږي چې د قران ترجمه فرض ده. بل آیت کې الله سوره حدید 14 نمبر کې الله فرمایي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق. الله فرمایي الم یأن للذین آمنوا ایا ایمان والو باندې لا هغه وخت نه دراغله ان تخشع قلوبهم لذکر الله چې د دوی زړونه نرم شي د الله یاد د پاره. وما نزل من الحق او کم څه چې حق نازل شوی دی هغه ته زړه نرم شي. زړه به کله نرم کیږي چې په پوي خوشي عاجز. یعنی دا آیت موږ چې د قران ترجمه فرض ده. سورته انفال آیت نمبر 2 کې الله وایي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. وی مومنان هغه خلق دي مومن هغه سره وجلت قلوبهم چې د دوی زړونه الله الله قران په څه عجیب طریقې باندې د خلکو د ذهن نه بسلې. انما المؤمنون الذين يقينا مؤمنان هغه خلق دي اذا ذکر الله کله چې الله پاک یاد د دوی په مخ کې قران ذکر شي قران تلاوت وشي نو د دوی زړونه د مؤمنانو زړونه پختګي پکې راشي. مؤمنان هغه دي چې قران تلاوت د دوی په مخ کې وشي نو د دوی ایمان کې اضافه او پختګي راشي. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. ایمان زیات شي د مسله کې زه تفصیل ځکه نه بیانوم چې ایمان زیاتیږي او که کمیږي دا یو داسې مسله ده چې د احناف او د نور علماو په کې اختلاف ته. خو خیر هغه کې مونږ نزو. زمونږ مقصد صرف دې ځای نه ده چې کله دته د الله پاک تلاوت وکړي شي نو د ایمان کې پختګي راشي یا زیاتوالی راشي. نو اوس کم سړی چې په قران پوهیږي نه په ایمان وای دا هغه په قران په ویلو سره څه د زړه به خوشحال شي توجیل د قلوب به راشي زړه کې به څه خوشحالي څه سرور به محسوس کی نه چری به نشي ځکه چې په پوهیږي نه. سوره بقره آیت نمبر 121 کې الله فرمایي الله اکبر. الله فرمایي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. دا چې دی وری ګره دلته خود تلاوت ذکر وی راغې تلاوت نه مراد نه. الله جل جلاله فرمایي چې په هر کتابو کې بعض نیک خلق لکه عبد الله بن سلام چې هغه د قران اتباع کوي. الذين آتيناهم الكتاب هغه خلق چې موږ کتاب ورکړل یتلونه حق تلاوته هغه تلاوت کوي د دې کتاب لکه څنګه چې د تلاوت حق ده. اولئک یؤمنون به دا خلق ایمان رړي په ایمان پخښ راوړي شي سړی په پوښ او تلاوت چې څنګه حق ده هغه چې تلاوت کوي دینه څه مراد ده. دا اوس د نقطې خبره. مفردات القرآن کې امام راغب اصفهانی رحمه الله مفردات القرآن صفحه 15 کې لیکي کتاب القاف کې هغه فرمایي یتلون د تلو ناغسته شوی دی. یعنی حق تلاوته نه مراد ده اتباع له بالعلم والعمل. یعنی هغه خلق د قران داسې تلاوت کوي چې څنګه حق ده. څه مطلب اتباع او عمل ور باندې کوي علم ځان په خبره اتباع له د قران اتباع کوي بالعلم په علم سره ول عمل. یعنی علم تزده کوي او بیا عمل پکې. یعنی یتلون حق تلاوته نه تخش الفاظ مراد نه دي بلکې مراد ته نه څه شی ده علم او عمل. دا مفردات قران چې دا ټول علماء یې مانی.
امام قرطبی رحمه الله دویم جلد تفسیری قرطبی صفحه نمبر 65 کی فرمائی یتلون حق تلاوته ای یتبعون حق اتباعه یعنی دی تلاوت نه مراد اتباع ده به اتباع الامر والنهی چې کله په قران کې امر راشي نو د عمل کوي چې نهي راشي د هغه شي نه ځان ساتي امر او نهي باندې خو چې په هغه کې خو کوي فيحلون حلاله ويحرمون حرامه نه حلال ته حلال وي حرام ته حرام وي دا وکړه کی چې په هغه کړي څنګه به حلال وګڼي حرام به حرام وګڼي اکرامه دا فرمایلی وقال ما سمعت قول الله وبي نذیر پیش کړی د قران کې چې دا تلاوت نه مراد اتباع څنګه ده دینه هو تلاوت مراد ده هغه وینا تلاوت ته مراد نه ده حق تلاوته اتباع مراد ده بیا د قران آیت پیش کړی چې والقمر اذا تلاها او سپوږمۍ چې کله ور پسې راشي نو تلاها ولی سپوږمۍ خو تلاوت نه کوي تلاها مطلب دا دی چې ور پسې راشي مر پسې اے اتباها وهو معنى قول ابن عباس و ابن مسعود وی چې عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما هم دا فرمایلی دي چې مراد دلته ده اتباع کول اتباع به شي الکای چې کله په پويږي قلت بیا امام قرطبی خپل نظر پیش کړي الا ان يكون المعنى يرتلون الفاظه ويفهمون معانيه وی چې او دا معنی کې دي شي چې دا سړی الفاظ په خې طریقه وي او مفهوم او معنی باندې ځان پويوي فإن بفهم المعاني يكون الاتباع زکوي چې د معنی په پویدلو نه رستو اتباع کیږي چې په معنی نه وي پوي یو سړی تاسو وی چې لکه داسې بر را تاو شاو پلنکی ځای باندې راشه نو ته به د اتباع د خبره به کله مانی چې په پوښ او کاغه وایي تعالی په انګریزي کې او ته په انګریزي نه پويږي نو ته به ورشي په هغه ځای باندې لکه په دغه طرف راتاو شه امام ابن کثیر رحمه الله تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحه نمبر 53 کې هم دغه معنی کوي هغه وایي چې یتلونه حق تلاوته نه د الفاظ تلاوت مراد نه دی هغه وایي یتبعونه حق اتباعه لکه عبد الله ابن عباس فرمایلی دی والقمر اذا تلاها دا نظیر هغه پیش کړی او بل تفسیر ابن کثیر صفحه نمبر 352 جلد 1 کې هغه د ډیرو صحابه کرام اقوال پیش کړي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هم هغه خلق د دې آیت نه مراد اغستی دي کم خلق چې تلاوت کوي او بیا په تلاوت کې چې د جنت ذکر راشي نو الله نه جنت غواړي چې د جهنم ذکر راشي نو الله نه پناه غواړي او چې نور کم حلال او حرام خبرې پکې راشي عبد الله ابن مسعود فرمایي چې هغه خلق مراد دي چې حلال ته حلال وي حرام ته حرام وي نو دا به کله کیږي حلال ته به حلال الوي چې قران کې ته پته ولګي چې دې کې فلان شي ته حرام وي نو تعالی خو دې پته نه لګي ته خو د الفاظ تلاوت کوي نو د سره معنا فرض نه غني نو چې فرض نه غني تا باندې ثواب ملوي که ګناه درته ملوي نو دا ټول د غور خبرې چې بغیر د معنی باندې پویدلو نه اتباع کې دي شي په معنی چې پوی نه حلال ته حرام ملي شي نه حرام ته نه حلال ته حلال ویل شي نه حرام ته حرام او نه جنت او دوزخ ذکر پیژني او بل خبره ده چې دا څومره وعده د الله پاک د طرف نشوي دي چې جنت بدل درکم زه بدر ناراضي شم او داسې جهنم نه به بچ کم او داسې رحمتونه بدر باندې نازل کم او داسې رزق بدل درکم او داسې بچای کې به برکت واچوم دا ټول وعده چې دي دا د قران په معنی باندې تړلي دا د الفاظو پس د کولو باندې دا وعده نشته چې ته تش الفاظ دکا او بیا خدای نه توقع لري دا به کوي ماته الله دا به کوي نه دا وادي دي سره نه دي تړلي دا وادي شي سره تړلي دي معنی د قران سره وګور الفاظ هم ضروری دي چې الفاظ دي نه ویلي معنی به کوي څنګه خو لکه څوک چې صرف الفاظ باندې ټول عمر لګیا دي معنی اډو تصور نه کوي داخل ګناګار دي ثواب وته نه ملایي لکه الله سوره بقره آیت نمبر 269 کې وعده کړی ده او بلکې بشارت ذکر کړي یؤتل حکمت من یشاء ومن یؤتل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب الله فرمایي ورکی الله حکمت چاله چې خوښشي څوک چې د حکمت خبره وایي نو هغه د خپل پښتو ولا حکمت یاره جی
حکمت نه کار اخلا. حکمت دې ته وایي چې د قرآن حکم مه بیانوه، جنګ پې جوړېږي. بیا خو انبیاو چې د جنګونه جوړ کړي دي ډېره ګناه یې کړې ده، العیاذ بالله. ګوره دا څومره الفاظ چې د الله د کتاب الفاظ دي، د دې معنا به هم د الله نه پوښتنه کوي چې الله ته د حکمت کومه معنا مراد ده، پیغمبر د حکمت کومه معنا کړې ده. دا نه چې ته الفاظ د قرآن راخله او معنا ورته د انګریز نه راخله. یاره جهاد، قرآن کې د جهاد ټکی دی. یاره جی جهاد مچھر کے خلاف جهاد، مکی کے خلاف جهاد، گندگی کے خلاف جهاد. و د خدای بنده دا د الله د کتاب ټکی دی. جهاد ټکی د الله د کتاب ټکی دی. د دې تشریح هم الله نه معلوم کا چې الله اصطلاحي جهاد چا څه شي ته وایي. یقاتلون ويسم يقاتلون يقتلون ويقتلون ولا تقاتلوا فما لكم لا تقاتلون فيه. د قتال قتل مرګ چې پکې راځي هغه ته جهاد وایي. ود الله بنده ته ټکی د قرآن نه راخلي، ترجمه ورته د انګریز نه راخلي. حکمت ټکی دا د قرآن ټکی دی. قرآن حکمت څه ته وایي؟ دې ته حکمت نه وایي چې تبلیغیان او د مولیانو نن سبا کم حکمت جوړ کړی دی چې یاره جی بس خیر دی که قرآن کې څوک پلتو باندې موخیږي، یاره جی حکمت کوه. او که پټی د نه څوک یوه لیشتونی سي بیا یې مه کوه، حکمت بیا یې وله. او که پیسې د نه څوک اخلي بیا په جیل هم لاړ شه، خیر دی. خو خیر دی که قرآن او الله او رسول له کنځلي کوي او د شرکیات و بدعات کې کېږي، یاره جی حکمت نه کار اخلي. د حکمت د الله ټکی دی. اوس د الله نه پوښتنه کوو چې حکمت څه ته وایي، د دې تشریح کوو. اول ترجمه یؤتی الحکمت من یشاء، ورکوي الله حکمت چاله چې خوښه شي. ومن یؤتی الحکمت، او چاله چې ورکړی شي حکمت سمج پویا، فقد اوتی خیرا کثیرا، دل ورکړی شو ډېر لوی خیر. وما یذکر الا اولو الالباب، او نصیحت نه قبلوي مگر عقلمند خلق. پوی سړی د قرآن خبره مانی، د قرآن معنی باندې ځان پویوي، پوی سړی مانی. جاهل او منافق او بیوقوف سړی چې هغه قرآن څه کوي. نو الله ورکوي حکمت، او چاله چې حکمت ورکړ ډېر خیر یې ورکړ. اوس پیغمبرانو سره حکمت وو که نه وو؟ کچېرې د تبلیغیانو د مولیانو والا حکمت مرادي نو بیا خو انبیاو سره نه وو، ځکه چې هغوی نه خو ډېر جنګونه شوي دي، کورونه نه شړلي شوي دي، ډېر خلک ترې خفه وو. او دا ستا حکمت خدا دی چې کترز وی او تروز وی او په کلي کې دی لوی کافر وي خو چې تا نه خفه نه شي. که چا ځان له خپله خور نکاح کړي وي هم خو چې تا ستا په تندي پوه نه شي چې یاره دی ما نه خفه دی. که یو سړی شراب څکي خو چې تا نه خفه نه شي چې یاره جي دی ما نه وایي چې دا شرابي دی. څنګه خلم چینګه کې که دا حکمت مرادي بیا هم بیا سره د سرونه غونه خو ټوله دنیا خفه وه. ځای په ځای بدر کې جنگ، احد کې جنگ، خندق کې جنگ، ترونه خفا، ابو لهب خفا، ابو جهل خفا. الله اکبر. کچېره حکمت نه دا مراد وي نو هغه نه ټوله دنیا خفا وه. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے. الله اکبر. د انبیاء په شان زړه ته راغی. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. و ظالم توحید دیتا نوائی چې ته خلق خوشحال کا الله ناراضه کا. حکمت و چلاوا چې څوک خفه نشي بیا سې روزه نه لګوي. حکمت و چلاوا چې څوک خفه نشي مدرسې له چنده نه راکوي. دا خو نوا نانا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. دے بندہ خو ټولی دنیا سره دشمنی کړي وا صرف اور صرف زما د خاطر. دیتا حکمت وي. نو حکمت نه مراد ده فهم د قرآن. امام راغب رحمه الله خپل کتاب الکبیر کې وم جلد صفحه نمبر 67 کې لیکي، هغه وایي چې المراد من الحکمت اما العلم و اما فعل الصواب. مراد د حکمت نه یا علم د قرآن دی یا درست کار.
درست کار به کله کوي چې علم در سره په یو شي چې پوهېږي کار به درست کوي. بیا امام اصفهانی امام راغب رحمه الله مقاتل نه روایت کړي هغه وایي چې قران کې لفظ د حکمت په څلورو معنی راغلی. قیمتي خبره اوس الله حکمت ټکی راوړی. منګه حکمت د قران نه لفظ راغسته معنی مو ورته د امریکای او د برتانیې په مشوره تجویز کړی دا چې د حکمت معنی بدایي چې بس د چا ملاس تقوا پانه سي او کافر او مسلمان هندو او که څوک زنا کوي او که قتل کوي او که سود کوي که شرک کوي خو چې تا نه خپه نشي جی. نو د الله کتاب کې امام مقاتل رحمه الله فرمایي لفظ د حکمت قران کې ډیر ځای راغلی دی خو چې څلور معنی باندې دی. د امام راغب الکبیر وګورئ وام جلد 67 هغه وایي کله کله قران کریم دا لفظ د مواعظ په معنا باندې راوړي. دا الله مراد ته نواز وی واز لکه سوره بقره آیت نمبر 231 وما انزل عليكم من الكتاب والحکمت یعظکم به. او چې کم نازل کړی شوی دی تاسو ته د الله طرف نه کتاب او حکمت یعظکم به چې هغه سره تاسو خلق ته واعظ کوي. نو دې ځای کې تنه مراد مواعظ د قران دي. یعنی قران کې چې کوم آیاتونه مواعظ راغلي دي په هغه سره خلکو ته دعوت وکړه. دا نه چې قران څنډه تکیک د بزرګانو خبره ولا کوي. بلغ ما انزل الیک پیغمبر تعالی ویلي چې تبلیغ د قران وکړه. تبلیغ د نورو کتابونو نشته چې ته په کور کې د فضائل اعمال تعلیم خو کوي په کور کې د ریاض الصالحین تعلیم خو کوي خو د قران تعلیم نشته. اول فرض قران دی. دا نور سيزونه هر څه قبول خو د قران د سورې لاندې قران نه لاندې قران نه برای شی منظور نه دی. نو امام راغب وایي چې کله قران کې مواعظ مراد وی لکه سوره بقره 231 کې د حکمت نه مواعظ مراد د قران مواعظ. کله فهم او علم ته مراد وی فهم او علم لکه سوره لقمان 14 نمبر آیت کې الله فرمایي واتینا لقمان الحکمت او ورکړه هو منګه لقمان ته الحکمت فهم او علم پویم ولا ورکړه وا کله ایل فهم ولا علم. کله نبوت ته مراد وی لکه سوره النساء 450 نمبر آیت کې الله فرمایي فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمت من آل د ابراهیم لور کړو کتاب والحکمت او نبوت. دې ځکه پیغمبري د حکمت نه مراد ده. او کله قران کریم کې عجائب او اسرار مراد دي. حکمت نه مراد عجائب او اسرار د قران. په قران کې چې کوم عجائبات او اسرار دي ادعو الى سبیل ربک بالحکمت سوره نحل آیت نمبر 125. دې ځکه زموږ مليان وای ادعو الى سبیل ربک بالحکمت خلق ته داسې طریقې سره حکمت سره یعنی چې کم کار کم ګناه کوي او چې خبره نشي په ځای خبر چې خپه ده نشي. الله فرمایي چې نه ادعو الى سبیل ربک بالحکمت ای بالقران واجایبه خلق د الله لارې تراو غاړه د قران په تعلیم آیاتونه ورته وایا د قران عجائب او اسرار ورله ذکر کا. وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں. او اختر شو چې قران به مسلمانانو په جماعتونو کې په کورونو کې په هر ځای کې به قران ویلې کېده. نن به صرف تلاوتونه دي ورا شبینی دی او دال واغان دی الغټو من الغټ ولو کان پښوسا. ترجماړو فرض نه غني لو یو فرضونه استرګي پټی کړی دي. الله اکبر. بیا اخر کې لیکي امام راغب دا څلور واړه معنی ذکر کړی دي چې تاسو الله راو غواړي الله طرف ته خلق په قران باندې. بیا وی وجميع هذه الوجوه عند تحقیق ترجمه الى العلم دا ټول وجوهات دا څلور واړه معنی
چې تحقیق وکړي دا ټول علم تراجی کی چې حکمت نه مراد علم دی د قران علم د نور علوم د قران د علم خادمان دي د نور علمونه د قران د علم نوکران دي منګه نوکران رواغستل د افسرانو په ذم کې خو افسر قران رواغستل د اکشن ملاندې په مدرسه کې نه د دې دوره قران شته او نه پکې شیخ القران شته ته خو وایي چې مدرسې د دین کلی نه دي ته وخوایا مړ بدی کی څوک امام ابن جوزی رحمه الله فرمایي چې حکمت کی تقریبا 11 اقوال دي خو بہرحال چې تحقیق وکړي نو علم تا زاد المسیر جلد 1 صفحه نمبر 324 کی وایي شیخ عبدالسلام شیخ القرآن دامت برکاتهم تنشیط الاذهان صفحه نمبر 7 کی اغوی اقول بعد التدبر ترجو هذه الاقوال الى فهم القرآن وعلمه فالعبارات شتى والمراد واحد الله الله اغوی چې رستو د ډېر غور او فکر نه دا ټول اقوال فهم د قرآن او علم د قرآن تراجی دي چې مراد تنه د علم د قرآن او فهم د قرآن ده حکمت چې شته ویلې شي د قرآن پویا چاله چې د قرآن پویا ورکړې شو فقط اوتی خیرن کثیرا نو غل ډېر خیر ورکړې شو ناګه خیر مونږه امیانو نه پټ کړی دي چې نه دې سره ضرورت نشته جی بس پیسې ګټاو مالا چاندې مونږ کاوه کنه جنت زې مارم الله اکبر نو شیخ عبدالسلام دامت برکاتهم تنشیط الاذهان و صفحه کې اخر کې لیکي هغه وی چې ثابت شوا چې فهم د قران خیر کثیر دی یوازې تلاوت نه او بیا د قران سمجھ چې دا سبب د صراط مستقیم دی نه غلار الله تعالی ولار ورغلی دا چې ته قران وي صرف الله تعالی ولار ورغلی نه د پیره مرید لارې الله له ورغلی دي نه د انګريزه لارې الله له ورغلی دي نه د سرکار لارې الله له ورغلی دي نه د منجوره لارې الله له ورغلی دي نه د مزدوره لارې الله له ورغلی دي نه یوازې د ذکرونو لارې الله له ورغلی دي نه یوازې د منځ لار الله له ورغلی ده نه د حجونو لارې یوازې الله له ورغلی دي نه الله له صرف او صرف ورغلی ده یو لار قران هغه قران کې بیا دا مختلف څیزونه ذکر دي هغه کې عقیدم ده هغه کې ایمانم ده هغه کې منظم دی هغه کې روزم دی هغه کې حجم دی هغه کې حقوق العبادم دی هغه کې حقوق الله هم دی هغه کې احکام دی هغه کې عبرم دی هغه کې امثالم دی مواعظم دی اخلاقیاتم دی هر شی پکې خلار صرف یو ده او دا قرآن باندې پویدل چې دا سبب دی د صراط مستقیم الله فرمایي سورہ انعام 128 آیت کې وهذا صراط ربک مستقیما او دغه ستاد رب سیده لار ده دغه چې شی نه دا قرآن دا قرآن ستاد رب سیده لار ده بل لار نشتا د پیرانو په لار ورنشي د منجوارانو په لار ورنشي د جدیدو مولیانو په لار ورنشي نه یو لار ده د قرآن سورہ انعام آیت نمبر 153 کې الله فرمایي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وان هذا او دغه یعنی چې قرآن دغه قرآن زمانه غلار دا فتبعوه تاسو هم دې بس روان شئ